بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاتر 30 نمبر آیات. 30 نمبر آیات کی د دې امت د عالمانو د نیکانو خلکو فضایل او د اجرونو مسله ذکر کیږي. الله تعالی ویل یوفیهم دې د پاره چې پورا ورکړي دوی ته دوی چې کوم عملونه کوي او کوم محنت کوي د دین د پاره او د الله تعالی کتاب تلاوت کوي یتلون کتاب الله د الله کتاب بیانوي د دوی نه دغه دی یوفیهم چې الله تعالی پورا ورکړي دوی ته اجورهم بدلی دوی ويزيدهم او زیات کې دوی لره من فضله د خپل فضل کوم عمل چې کړي دا غیر ولا هم زیات احسان وسره وکي د دقیقه لپاره دوی محنت کوي. انه یقینا د الله غفور بخون کړي شکور قبلون کړي. نو الله تعالی طرف نه بشارت شو خوشخبری شو چې دغه تمام به الله پوره کوي الله به بخي هم او الله تعالی به ردي عملونه قبلي هم. والذي اوحينا اليك او هغه څه چې موږ وحي کړل تا ته پیغمبره دا د قرآن تصدیق کی چې قرآن صحیح کتاب دی او د قرآن فضیلت او د هغې صداقت ذکر کی. الله تعالی وایي هغه څه چې موږ وحي کړل تا ته پیغمبره من الکتاب د دې کتاب نه هو الحق دا حق دی دا ټول مضمونونه رښتونی مضمونونه دي مصدقا لما تصدیق کوونکي د هغه سری بین یدیه چې مخکې د دین دي دی قرآن نه چې مخکې آسماني کتابونه د هغې تصدیق په دې قرآن کې موجود دی. ان الله یقین الله تعالی بعبادی بخبر بندگان باندې لخبیر بصیر خامخ خبر او لیدون کې دی بل بندگان یینی او د پوره احوالو نه خبر دی. نو د صداقت د قرآن ویل کېږي رښتینولي د قرآن او فضیلت د قرآن. ثم اورثنا الكتاب الذين بیا موږ ورکو دا کتاب هغه کسانو ته نستوفینا چې موږ غوره کړي دي من عبادنا د خپل بندگانو نه فمنهم بعض ردوینا ظالم لنفسه ظلم کوونکي د خپل ځان باندې ومنهم مقتصد بعض په درمیانه دي ومنهم بعض ردوینا سابق بالخيرات ډیر وړاندې کېدونکي د نیکو ته باذن الله د الله په حکم یعنی الله تعالی په توفیق باندې. ذلك هو الفضل الكبير حمدا مهرباني لوی ده سره نیکو اعمال ته مخ کی د الله تعالی لوی مهرباني ده. در دې آیات لفظي ترجمه ده د دې په تفصیل کې چې د دین څوک مراد دي او د هغې په وضاحت کې اقوال نو په دې کې د تفسیر روح المعانی تقریبا 43 اقوال ذکر کړي دي او دغه ټول اقوال خلاصه هم هغه د چې کوم امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړي ده. تفسیر ابن کثیر کې امام ابن کثیر لیکلي دي چې د دې آیات خلاصه او مطلب دا دی کم چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په حواله سره یو سند سره هم نقل دی چې الله تعالی وایي ثم اورثنا الكتاب الذين بیا موږ په میراث کې ورکو دا کتاب هغه کسانو ته یعنی دا کتاب موږ ورثه هغه کسانو ته نستو پینا چې موږ غوړه کړی دي من عبادنا د خپل بندګانو یعنی په اول سر کې خدا پیغمبر علیه السلام ته نازل شو او بیا هغه زمانه کې صحابه کرام چې هغه ته نازل شو هغه د مخاطبین دي د صحابه کرامو د خلکو نو ورسته دا کتاب چې کوم خلکو له پلاس باندې ورغلې دي نو د دې کسانو نه نستفینا من عبادنا مراد د دې امت مسلمانان ته مراد دي چې کوم امتیان د دې امت خلک دي او مسلمانان دي ایمان راوړل دي نو هغه کسان ته الله تعالی د کتاب پلاس باندې وروست بیر دې امت د مسلمانان چې کوم دین دا وي تقسیم دي بدري وړلو کې فمنهم ظالم لنفسه بعضی مسلمانان د سې ظلم کې په خپل ځان باندې د دې مطلب دا دی چې مسلمانان خودي پس ځینو فرایض او عمل هم شته خو ځینې فرایض هغه ته پاتې کېږي عمل پې نشي کولی عمل پې نه کوي کوتاهي کوي دغه شان د حرامو نه ځان ساتي خو کله کله مکروحاتو مرتکب کېږي مکروحاتو نه ځان نه ساتي. د امام ابن کثیر رحمه الله قول پکې دام دی چې ومنهم ظالم لنفسه تفصیل دا دی چې دوی فرایض ادا کوي او دغه شان کې د حرامو نه ځان ساتي خو د دوی نه مستحبات او سنت پاتې کېږي دې باندې عمل نه کوي نو دا هغه خلک دي چې مؤمنان دي مسلمانان دي خو ظالم لنفسه چې مستحبات او سنت پاتې کېږي نو د خپل ځان باندې ظلم کوي او کله کله د مکروحات هم مرتکب کېږي مکروحات هم کوي احتیاط نه کوي.
یو قسم خلک پکې دا شو ومنهم مقتصدون بعضې پکې درمیانه دي درمیانه خلک داسې دي چې هغې فرایض ادا کوي او د حرامو نه مکمل ځان ساتي خو دې نه اخوا نیک اعمال چې کوم دي نو سنت نوافل او دغه شان د نورو اعمالو بیا اهتمام نه کوي چې د فرایضو نه علاوه فرض که مونځ یې کړی د هغې نه بعد تلاوت وکړي دغه شان د کې کم څه چې ورباندې فرض دي نو هغه ادا کړي خو بیا اخوا چې کوم دی نو د نیکو اعمالو ګټلو دپاره مزید محنت نه کوي حرامو نه ځان ساتي خو بیا مکروحاتو کې کله کله پرېوځي نو دا خلک چې کوم دي نو مقتصد دي او د دې عمل په داسې لیول باندې دی چې دا نیکیانې او ګناهونه په یو اندازه باندې دي څومره چې نیکیانې کړي دومره ورسره ګناهونه هم لري بلکل په یو پیمانه باندې شو ومنهم بعض د دوی نه سابق بالخیرات ډېر وړاندې کېدونکي د نیکو ته دا هغه خلک دي چې فرایض پوره ادا کوي حرامو نه مکمل ځان ساتي مکروحاتو نه ځان ساتي او دې سره سنت مستحبات او د نورو فضایلو حاصلولو کوشش هم کوي ډېر محنت کوي دا به دریم قسم خلک شو باذن الله دا ټول په توفیق د الله تعالی باندې چې الله تعالی چا سره څومره توفیق ورکړي نو اقمره کولی شي چې توفیق یې نه ورکړي هغه پاتې کېږي او توفیق چې ته حاصلې نو په طلب سره چې طلب ته کې موجودي تکبر د پکې نه موجود دینی احکام د سپک نه ګڼي او دعاګانې پکې جاری ساتي چې الله تعالی د کارونو کې را سره مرسته وکړي لکه نبی عليه السلام وکوله نبی عليه السلام هر منځ نه بعد سم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دعاګانې به غوښتل هم داسې کسبه دعاګانې غواړي بیا به الله تعالی مرسته دې سره ملګری شي نو ذلك هو الفضل الكبير او دغه مهرباني لویه ده چې دې حتی ورسیږي نو دا لویه مهرباني ده تفسیر ماره په قرآن ذکر کړی دی چې دې امت فضایل ډېر زیات دي په نسبت د نور امتیانو باندې ځکه چې دې لپاره الله تعالی یو لفظ استعمال کړی دی چې الذين اصطفینا هغه کسان چې موږ غوره کړي دي او استعفا چې کوم دنو الله تعالی پیغمبرانو باره کې ذکر کړی ده فرشتو باره کې ذکر کړی ده وې د لفظ د استعمال نه پته لګي چې د امت د الله تعالی احسانات ډېر زیات دي هغه جدا خبره ده چې استعفا کې خپل درجه د پیغمبرانو استعفا ځان لده د فرشتو ځان لده د امت ځان لده لیکن د ټکی نو معلومیږي چې الله تعالی د امت سره محبت په نسبت نور امتونو باندې ډېر زیات شته او در دې خبرې خبرداري دي چې الله تعالی د سره دومره مینه کوي تاسو هم د الله تعالی په دین باندې غیرت وکړئ دومره دین سره دښمنی مکوئ چې الله ور سره مینه کوي ته به دین دښمنی نو بیا رسې کړه سمون خوري نو د دې خبرې ترغیب د تاسو نه کوي د نور امتیانو نه هم تیز شي ځکه چې تاسو د الله مینه زیات لرئ تاسو هم پکړ د الله تعالی دین سره مینه وکړئ او د دې سره سره په دې ورسته کې ذالک هو الفضل الكبير نه معلومیږي چې دا ټول کسان به الله تعالی بخي الله تعالی به معاف کوي دغه تفسیر چې کوم دی د ابن عباس رضی الله عنهما به یو قول کې موجود دی هغه وایي چې کوم دا ظالم لنفسه دی فیغفر له نو ته الله بخنه وکړي چې بس غلطیاں دي کړل خو الله معاف کړي خیر دی لاړ شي او منهم مقتصدون کم چې په درمیانه دي چې نیکیان او ګناهونه به اندازه باندې دي د سبا الله تعالی حساب یسیر وکړي آسان حساب وسوي مشکل حساب وسنه او چې کوم منهم سابق بالخيرات چې نیکو کې ډېر وړاندې دي ګناهونه بیخي بچ دي او نیکو اعمالو کې ډېر مخکې دي نو دغه کسان به الله تعالی بې حسابه جنت ته داخل کړي دا د امت حساب تقسیم شي